د بریکوټ منیجمنت کمیټي او د محکمه زراعت چې د دفتر نه تاسو مخامخ چې د برای راست مخاطب یو یو طرف ته که صوبایي حکومت د زمیندارو د پلاو بهبود دپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي نو دلته کې چې کم پام سروس منیجمنت کمیټي ده نو هغوی چې دی هم خپل رجسټرډ زمیندارو دپاره چې دی وختن به وختن کار کوي دا وختي د غنمو چې کم فصل دی د هغې دپاره د دې سروس کمیټۍ چې دی د هغې د اړخه او د صوبایي حکومت د طرفه چې دی د دغې غنمو د سپری دپاره چې دی هم دلته کې چې دی دوایانې راغلي دي او هغه په ریلیف باندې میلاویږي چې په هغې په حواله باندې به د منیجمنت کمیټۍ کم دلته صدر دی اماني روم باچا به تاسو ته تفصیل درکوي نو زمیندارو له پکار دي چې دې ته غوږ کېږدي او د دې پراجیکټ د دې صوبایي حکومت ته د دې منصوبې نه فایده والي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د خپل تحصیل ټولو زمیندارو ته وینا کول غواړم چې موږ دلته کې د پام سنټر ګورتۍ چې زموږ د بریکوټ کم سنټر دی د هغې نه موږ تاسو ته لایو مخامخ یو. زموږ سره دلته چې کوم موږ تاسو له سهولتونه درکولی شو یا زموږ په وس کې دي نو زه د هغې تفصیل تاسو ته غواړم چې دغه تفصیل تاسو له درکړم. په دې کې موجوده زموږ سره راغلې ده د غنمو دپاره چې کوم په غنمو کې دننه کوم جړی بوټي دي یا د هغې د نقصاندہ بوټي دي د هغې د ختمولو لپاره د پاینډس دوایي ده چې زموږ مخې ته پرته ده. دا دوایي چې ده نو دغه جړی بوټي یا دا کم غنم ته کم نقصان رسوي دغې دپاره د حکومت رالیږلې ده چې د دې قیمت خو هسې د زمیندار نه به اخیستې شي 1050 روپۍ به اخیستې شي. په دې کې بیا حکومت سبسډي ورکوي به دوی ته 900 روپۍ. خو دا هغه کسان ته چې چا دلته کې په دې دغه کې په سنټر کې د چا ممبرشپ یا د هغه سره کیسان کارډ نو دغه کسان د دې نه پیدا اخیستې شي او دا دوایانې استعمالولی شي او دا اوس دلته کې اویلیبل دی زموږ سره پرتې دي. نو د ټولو زمیندارو ته خواست کوم چې راشي او دغه د خپلو ځمکو نه د ګنده بوټي یا د جړی بوټي چې څومره دي دا ته ختمېدو دپاره د دغې اقدامات وکړي او انشاءالله دوی ته دا مطلب دا چې دوی ته په 150 روپۍ دا پیک بهر چې په مارکیټ کې حالي دا به په 1100-1200 روپۍ خو دا دوی ته به په 150 دا باقي به دوی ته سبسډي راځي. علاوه د دې نه بیا دا یو دوایي ده چې دا دغه سرخي چې کموتوی دا د دې غنمو نه ختموي دا سره د دې سره بالکل پرې میلاویږي دا زمیندار دپاره. زه د دې خپل تحصیل د زمیندارو ته دا ویل غواړم چې څنګه چې دا مخکې زموږ پیکیجز رالل لکه غنم راغلي وو یا سري راغلي وو دا موږ له چې کوم د سیلاب زدګانو د هغې دپاره راغلي او زموږ د علاقې ته ډېره پیدا میلاو شوه. د هغه ملکونو یا د هغه ادارو موږ ډېره شکریه ادا کوو زموږ سره امداد وکړو او د علاقې له پیدا ورکړه. ښه د زمیندارو ته زه دا خواست هم کول غواړم چې په راروان وخت کې موږ له نور هم داسې پیکیجونه را روان دي نو دې له پکار دی چې څومره زمیندار دی او په هغې کې دلچسپي ساتي نو دې له پکار دی چې دلته ممبرشپ وکړي یا د کیسان کارډ والي. ولې را روان وخت د دې دی چې دې ممبرشپ د چا نه یا کیسان کارډ د چا نه نو هغو ته بیا به دا سهولت نه میلاویږي. ولې اوس دا زموږ شل تعلق چې شروع کېږي نو د هغې دپاره انشاءالله یو پروګرام را روان دی چې موږ به د خپله ضلع یعنې پروټ پلای پرې علاقه انشاءالله د سواد ګرځو د هغې دپاره به زموږ ډېرې کوششونه یې هلې ځلې به یې دا به رواني. نو امید دی چې د هغې دپاره د ختمېدو دپاره به دا پیکیجونه را روان دي نو دوی ته زه خواست کوم چې تاسو راشئ او دا خپل دلته ممبرشپ والی کیسان کارډ والی چې دا کم سهولت راځي د علاقې ته چې دغې ملګرو ته دغې زمیندارانو ته ټولو ته میلاو شي. سهیل باچا ستاسو مسره لال دا زموږ چې یو کم دی نجیب خان ولید خان او د دې زی سټاف زه شکریه ادا کوم چې موږ دا مقرره کړه موږ تاسو ته مخامخ دا د لیږی او تاسو زموږ د دې خبرو نه پیدا والی زموږ د دې ناستې مطلب دا چې زموږ د علاقې ته پیدا ورسي نو انشاءالله دا ټول ملګري به په دې عمل کوي او د دې نه به پیدا اخلي. شکریه. زما سره دا جنرال سیکرټري صاحب د پام سروس منیجمنت کمیټه شمالي خان یو کس څومره بیګ وړی شي طریقه کاري څنګه دی موسم په کم ورځو سپری کول غواړي دا راته لګوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.
زه ستاسو ته ټولو شکریا ادا کوم زموږ له مقرره کړه د خبرو کولو دا تفصیل خو امان روم خان کسان ته ووایي خو دا پیکیج چې دی نو دا د یو پاکټ حواله تر 4 پورې یو زمیندار وړي شي او هغه زمیندار وړي شي چې لکه رکنیت دلتي او یا ورسره کسان کاړي نو نور مراحت چې هم راځي ان شاء الله مزید لکه د حکومت دلچسپي ده په زراعتو کې دا به موږ ته راځي ان شاء الله دا به مو کېږي او راتلونکي وخت کې به دا کمې ګیلې معنی او دغه چې په تیر دغه کې تیر شوي ان شاء الله دا به نه دوهراویږي د نن نه بعد به بیا منیجمنت کمیټۍ هر څه په خپل لاس کوي او د هر زمیندار په خوخه به دا کار کېږي ان شاء الله چې موږ به کوشش کوو چې لکه زمیندار ته چې چا رکنیت ته چې هغو ته څه شکایت ونه شي او زمونږ دا سنټر په مخه لاړ شي ډیره مهرباني جی زما سره فیلډ افسر نجیب الله خان موجود دی. نجیب الله خان صوبایي حکومت فوکس هم دی د زمیندارو د ریلیف لپاره څه روان دي لږ مو خبر کړئ. بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه د خپل کمیټۍ د فارم سروس سنټر منیجمنت کمیټي بریکوټ سوات شکرګزار یم چې هر ټایم چې کوم دی ما دوره غوښتي دي چې کوم دی خپل ضروري کارونه پرېښودي دي او دلته راغلي دي د دې زمیندارو د ترقۍ دپاره د سوچ دپاره هر ټایم را رسېدلي دي او ټول کوآپریشن زموږ د ډپارټمنټ سره د دوی ښه لاس اخلاص یې ښه ډېر دی. زه خپل زمیندارو ته ریکویسټ کوم چې څنګه چې کوم دی نو نور ډپارټمنټس دي د هغو خپل کارونه پیښیږي هلته ځي نو دلته چې زمیندار خلک دی د هغو دپاره دا دفتر جوړ کړی شوی دی. موږ دلته چې کوم دی د ماښام ماسخوتنه پورې دلته هره ورځ حاضر یو چې څه خدمت یي څه کارونه یي زموږ په لاس کې هغه موږ دوله کوو. نور پروینشل ګورنمنټ زموږ خپل ډپارټمنټ چې کوم دی هغه د دې سیکټر د ډیولپمنټ لپاره چې کوم دی مختلف پروجیکټونه هم لانچ کوي چې په هغې کې لکه اوس خو تاسو د کوم پلټ چې راغلی و په هغې کې د زموږ د ډپارټمنټ د طرفه د هغه په کوشش باندې زموږ د سیکرټري اګریکلچر جناب ډاکټر اسرار صاحب شو منسټر زموږ چې کوم دی جناب مولا خان صاحب زموږ محترم ډایرکټر صاحب عزیر خان دا په کوششونو باندې چې کوم دی دې زمیندارو ته دا کوم چې سیلاب زدګان ولو د ورلډ بینک په هغې باندې او د اف ای او ترو باندې ښه ښکلي پیکیجز میلاو شو ښه برابر هر څه چې کوم دی دوی ته میلاویږي. نور هو چې څه راځي د مونږ سره د دې پروجیکټونه نور هم دي د دې کلایمیټ ریزیلینس حوالې سره چې کوم دي په هغې کې چې کوم دی موږ دلته انټرسټډ فارمر دي هغو له ارچرز چې کوم دی هغه هم لګو زموږ خپل د ډپارټمنټ چې څه کرایټیریا دي د هغې مطابق باندې به کار کوو او خپل خدمات چې کوم دی موږ سره انجام کوو. ډېره مننه جی السلام علیکم. بالکل جی دا تاسو ته دا ټول تفصیل رالو د غنمو دپاره چې کوم دی د یو ممبر چې دلته رجسټرډ ممبر وي د هغه دپاره 4 بیګه چې دی هم میلاویږي. د یو جریب چې دی 2 جریبه چې دي د هغې دپاره دا یو بیګ پوره دی او ورسره دا ورسره پرې ورکولی کېږي. دا په اخر کې چې کم په غنمو باندې مرض راځي دا د هغې دپاره دي 4 بیګه یو رجسټرډ ممبر وړی شي. خو کله چې د کسان کارډ ورسره نه وي نو د دې چې کم سبسډي ده نو هغه به بیا د دې نه محرومه کېږي. نو که د ده سره کسان کارډ موجود وي نو 900 روپۍ به دته په یو بیګ باندې سبسډي راځي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان وزیر زراعت محب الله خان یا ډي جي یا سیکرټري صاحب د زمیندارو په حواله باندې ډېر لوی فوکس په دې صوبه کې ورکړی دی او دغه رنګ د سوات ډایرکټر ډاکټر محمد عزیر چې دی د هغه هم لوی فوکس دی چې یاره د سوات کومه زرعي ځمکه ده هغه زرخیزه شي او په دې کې دلته کې چې کوم فیلډ افسر دی نجیب الله خان هغوی وختن په وختن باندې د یو اس ایډ یا نور پیکیجونه چې دي هغه د زمیندارو دهلیز ته رسولي دي. نو تاسو دا کم نننی پیکیج چې دی د دې نه هم مستفید شئ یا تاسو ته په زرعي مسلو کې څه پرابلم وي نو د دې دفتر ته تاسو راتلی شئ. د تحصیل بریکوټ د زمیندارو دپاره په دې دفتر کې ټیکنیکل کسان هم موجود دي ورسره ستاسو د مشورو دپاره چې دي یا په فصلونو باندې کم مرض راشي د هغې دپاره چې دی هم دلته ریلیف چې دی رسایي تاسو ته ممکنه ده. ما سهیل باچا له راکړه اجازت د الله په امان. دوا کوي جی